أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله سرنگی تاسو انکار کوي د الله د یووالنا وکنتم امواتا او حال داده چې وی تاسو مړو یعنی تاسو وجود نو فاحیاکم پس الله تاسو ژوندی کړی ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړکی ثم یحییکم بیا به الله جل شانه تاسو ژوندی کوي ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله طرف ته تاسو واپس ګرځولی شئ. هو الذي الله اغا ذات دے خلقا چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د فائدې د پاره ما اغسو فی الارض چې په دې ځمکه کې دی جميعا ټول یعنی په دې ځمکه کې چې څومره څیزونه دي دا الله جل شانه ستاسو د فائدې د پاره پیدا کړی دی. ثم استوى بیا الله جل شانه قصد و اراده وکړه الى السماء اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات پس برابر کړل اغا و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او الله جل شانه په هر یو سیز باندې خپوه دی. واذ قال ربك او ته یاد که اغه وخت قال ربک چې کله ستا رب وویل للملائکة فرښتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه یقینا زه پیدا کوونکی یما فی الارض په دې ځمکه کې خلیفا د شرعي احکاماتو قایمونکی. د خلیفہ داسې معنی هم ټیک ده چې زه پیدا کوونکی یما په دې ځمکه کې داسې قوم چې هغه به په یو بل پسې رستو راتلونکي وي یعنی هغه به د یو بل وارثان وي. او داسې معنی هم بعض حضراتو کړي ده چې زه پیدا کوونکی یما په دې ځمکه کې خلیفتن فیصله کوونکی. قالوا نو د پرشتو ویل اتجعل فيها آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې هغه به فساد او ورانې کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او هغه به وینې تویي دماء د وینې ته ویل کېږي او سفکا یسفکو بیول. ونحنو او حال داده چې مونږه نسبحو پاکی بیانو ستا د هر عیب نه بحمدک ستا د ستاینې سره ونحن نسبح بحمدک او حال داده چې مونږه پاکی بیانو ستا د هر عیب او د نقص نه بحمدک ستا د تعریف او د ثنا سره ونقدس لک او مونږه بزرگی او بڑائی بیانو ستا. قال الله جل شانه او فرمایل انی اعلم یقینا زه پویګم او کچری دا د اسم تبذیل صیغه وي نو بیا به معنی شي یقینا زه ډیر ښه پویګم ما په هغه مصلحتونو باندې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. وعلم او اخودل الله جل شانه علم يعلم تعلیما معنی ده بل ته خودل زده کول. وعلم او الله جل شانه زده کړل آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه كلها د ټولو څیزونو ثم عرضهم بیا الله وړاندې کړل دغه څیزونه
علی الملائکتی په فرشتو باندې فقال نو الله جل شانه او فرمایل انبئونی تاسو اوخی ماتا یا تاسو خبر راکی ماتا باسماء هؤلاء په نومونو تدی سیزونو یعنی تدی سیزونو نومونه ماتا اوخی ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتونی قالو د فرشتو اویل سبحانک پاکی دا تعالی را د هر عیبنا لا علم لنا مونږ ته هیڅ علم نشته الا ما علمتنا مگر دون علم علمتنا چې تا خودل دی نا مونږ ته انک انت العلیم الحکیم یقینا هم تی په هر څه باندې پوهه او د حکمت والا قال الله جل شانه او فرمایل یا آدمو اے آدم انبئهم ته اخیا د پرشتو ته باسمائهم نمونه ته د سیزونو فلما انبأهم پس هر کله چې خبر ورکو آدم علیه السلام هم د پرشتو ته باسمائهم نمونه ته د سیزونو پس هر کله چې اخودل آدم علیه السلام د فرښتو ته نمونه ته د سیزونو قال نو الله جل شانه او فرمایل الم اقل لكم آیا ما تاسو ته نو ویلي انی اعلم چې یقینا زه پوهیږم غیب السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې په پټو سیزونو باندې واعلم او زه پوهیږم ما په هغه څه باندې تبدون چې هغه تاسو ښکارا کوئ بدا یبدو معنی ده ښکارا کول ظاهره کول وما او په هغه څه باندې کنتم تکتمون چې هغه تاسو پټوئ کتمه یکتمو معنی ده پټول مونږ ته دې آیتونو یو ځل بیا روانه ترجمه کو کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو د الله جل شانه د وحدانیت یا د الله د احساناتو نه انکار کوئ وکنتم امواتا فاحیاکم او حال دا دی چې تاسو نوئ ستاسو وجود نو فاحیاکم پس الله تاسو ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به الله جل شانه تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به الله جل شانه تاسو ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله طرف ته تاسو واپس ګرځولی شئ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی ستاسو د فائدې دپاره هغه څه چې په دې ځمکه کې دي ټول ثم استوى الى السماء بیا الله قصد و اراده وکړه اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات پس برابر کړل و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او الله په هر یو څیز باندې ښه پوهه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او تیاد کا هغه وخت کله چې ستا رب اویل فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه یقینا زه پیدا کوونکی یما په ځمکه کې د شرعي احکاماتو قایمونکی یا فیصله کوونکی یا داسې قوم چې هغوی به د یو بل پسې رستو راتلونکي وي یعنی د یو بل به وارثان وي قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها فرشتو اویل آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې هغه به فساد کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او هغوی به ناحقې وینې تویوي ونحن نسبح بحمدک او حال دا دی چې مونږ پاکي بیانوو ستا د ستاینې سره ونقدس لک او مونږ بزرګي او بړایي بیانوو ستا قال انی اعلم ما لا تعلمون الله او فرمایل چې یقینا زه پوهیږم په هغه څه باندې چې تاسو پې نه پوهیږئ وعلم آدم الاسماء كلها او الله اخذل آدم علیه السلام ته نمونه د ټولو څیزونو ثم عرضهم على الملائکة بیا الله وړاندې کړل هغه څیزونه په فرشتو باندې فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین پس الله او فرمایل تاسو اوخی ماته نمونه ته دې څیزونو کچرې تاسو رښتونی یئ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا نو فرشتو ویل پاکی د تعالی را نشته دی مونږ ته هیڅ علم مگر دون علم چې تا ښودلی دی مونږ ته انک انت العلیم الحکیم یقینا هم تی په هر څه باندې پویه
او د حکمتونو والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، الله فرمایل اے آدمه ته خبر ورکه دوی له باسمائهم په نومونو ته د څیزونو. فلما انبأهم باسمائهم، پس هر کله چې اخودل آدم علیه السلام د فرشتو ته نومونه ته د څیزونو، قال نو الله فرمایل الم اقل لكم، آیا ما تاسو ته نو ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض، چې یقینا زه پوهیږم په هغه څیزونو باندې چې هغه په اسمانونو او په ځمکو کې ستاسو نه پټ دي. واعلم زه پوهیږم ما تبدون وما کنتم تکتمون، په هغه څه باندې چې هغه تاسو ښکاره کوئ او په هغه څه باندې چې هغه تاسو پټوئ.